سیبان یو خایا د کنجرې بچو اشفاق خپل کسان راوالي، خلیق خپل کسان راوالي، هم ټیمې کې هم دلته. نو زه دغه خلاف یم. زما په خیال د کونسلرۍ قابل نه او موږ جوړ کړل ایم پی ګان او ایم ان ګان، نو هغه خو ډیفینیټلی اوس دا رساکشي په خپلو کې کوي. دا ټول تاسو دې ټول عملات دي نور پکا تاسو نه دي کې احتجاج کوي دا خبر نه ده ګور دا تاسو څه کوي کنه دا ریسکیو ولته دا تا ولې دا غانو سر دا لا وارث تا دا پلان دا لا وارث د میډیا دا راغلی دی دا ولې قانون ګور ولې دې نه بوته سیبان یو خایا د کنجرې بچو انسان نو بلکې تاسو پوهیږئ لا وارث دا ګاډي چابي راوړل چابي څنګه پولیس والا را ورشاو دی خو شاو دی خو بل دغه کې ته خو دغه چې د سپي بچو تنخواګانې وخت تنخواګانې باندې تاسو السلام علیکم مرګرو تاسو په دې کنځلو باندې داسې دا کوئ او ټیک د ما کنځل کړي دي او دا ما په بې سوجه نه کړي. غوسه ومه هغه چې کوم انسان ما وکتو ما ولیدو هغه نه ګوره پیشوګان پې پاسه ګرځېده او مګو ته لږ غوندې جسم هم راخوړلی و. تاسو هغه حالات ولیدو ژوندی انسان داسې وغورځو دوی ورته ګوري دغه په مخ کې یې نه ساوځي. نو لکه چې ما څه ولیده نو هغې په رد عمل کې خو دا لږ غوندې خبر ده. دا کنځل پکې داسې مړه ده چې څوک په دې وایي نو هغه کې انسانیت نشته. او دا بس دا خو مې یو کنځل کړي، زه به 1000 بار کنځل کوم د خپل انسان چې کوم زما زه وینم او کوم انسانیت سره دوی کوم ظلم وکړو کوم لکه دا خو دوی ووجلو خپل طرف نه. یو کس چې دوی مړ کوي او زه به د یو کنځل هم نه کوم، دا خو د وجلو د سر د کلمولو پکار دی دوی خلکو. دغه چې کوم ډاکټران دي دا کوم عمله ده دا کوم پولیس والا یا 112 والا دی که څه دی دا ګوره د دوی سر کلمول پکار. خو افسوس دا دی چې موږ سره دغه اختیار نشته او زموږ قانون غلط دی. او بل اشفاق دی نو اشفاق دغه کوي چې به انکوایري پکې نه وي، دا د هغه دی زما سم رپورټ هم ګوتې والی. نو دا انکوایري خو د پولیس والا خپل کس بچ کوي، ریسکیو والا خپل کسانو پسې راغلي هغه یې بچ کړو، زموږ داتې وباسه ډاکټران خپلو کسانو پسې لګي. نو ما ته انکوایري به څوک کوي؟ خو انکوایري دغه ده چې تاسو ټول په نټ باندې ګورئ او په لکه ښه څرګند کیمره کې راځي دغه کسان دي کنه دې کې څوک دي. نو هغه زما د خلاف لکه خلاف هم د اشفاق وی انکوایري به کېږي. انکوایري نه پیژنم، بس زه به دغه پیژنم چې کوم دغه دي په دې خبره پوهېږم دوی به ګیرېږي. نو ما خو دغه ایکشن واخیست وروره، یا به زه یا به دوی وي. دوی خپل کسان راولي، اشفاق هم خپل کسان راولي، خلیق هم خپل کسان راولي، هم ټیمې کې هم دلته. نو زه دغه خلاف یم اشنا او دا ټول خلک به انشاءالله ټیک کوم، یا به زه یا به دوی وي. دغه اخري خبره ده ښه. او په کنځل مه خفه کېږي، دا به بار بار کوم او بار بار به کوم چې دې نه سمېږي. نور خو واله خو نشي نه وجلی شم ځکه دغه ما سره اختیار نشته. نو به دا کنځل خو زموږ بس کېږي دا خو به ورته کوو که نه ښه. بسم الله الرحمن الرحیم. مونږ خو پهله نه ویلي ورور مې تاسو ډېره شکریه. مونږ خو پهله نه دغه اپریهنشن دغه هغه چې دا دلته چې کوم مونږ ایم پی ګان ایم ان ګان کوم هغه الیکشن کنټیسټ کولو او هغوی به جوړ شول چې کوم وجوهاتو باندې جوړ شول او ښه سیاستدانان د خټک صاحب ښه سیاستدان د منجوي سیاستدان به لرو او دغه شان نور زموږ د ان پی ډېر ښه سیاستدانانو میاں صاحب غوندې سیاستدان الیکشن بیلو. نو دا زموږ دپاره یوه المیه وه. اوس د هغې نه پس چې کوم آفټر میث راتلل که نه هغې ریزلټ به هم دغه و. نو اوس مونږ چې کوم خلک پاس کړي دي ریپرزنټیټیو هغه خپل پرسنل انټرست لپاره خپل پرسنل کوم ویسټرن انټرست دی هغې لپاره لګیا دي. هغه زما په خیال د کونسلرۍ قابل نه و او مونږ جوړ کړل ایم پی ګان او ایم ان ګان. نو هغو خو به ډیفینیټلی اوس دا رساکشي په خپلو کې کوي. نن چې ډي سي نشته دی او ډي سي چې دی نو هی از هیډ اف دی ډسټرکټ او هی از آی کین سے دیٹ هی از هیډ اف دی ډسټرکټ. نو چې هغه نشته دی ستا ټول ډپارټمنټ به دغه راني، ستا ایجوکیشن به هم تباهي، ستا پولیس به هم تباهي ځکه چې هغه سره ایډمنسټریټیو پاور وي. نو هغه 2 ورځې وشوې نشته دی او دا زموږ د نوښار بدقسمتي ده چې لکه اوس هغه ایم پی ګان یو به وایي چې زه یې راولم خپل خوښې، بل به وایي چې زه دې نه منم. نو دا به دغه شان کیسه روانه وي او خدای دې خیر کړي د نوښار لپاره. خو زه د نوښار خلکو ته یو دغه ورکوم چې موږ ته د پرویز خټک یاد راوستلو.
زه وایم چې جناب پرویز خټک چې وکړه ما ورسره اختلاف دي ما ورته وټ نه دی ورکړی خو یو خبره درته کوم چې نوښار دپاره هغه هر څه کړي میا افتخار خپل زوی بهللی په پارټي بحث باندې نه وایم لکه شباب صاحب د الله خاورو سره وبخي هغه ډېر څه کړي دي ډسټرکټ لپاره دا څه مونږ پاس کړي دي دا چې څه پاس کړي خو مړه چې نو ما په خیال په اسم نه دي کنه بیسکس سیاست په بیسکس نه پوهېږي نو اوس مونږ ته د پرویز خټک صاحب د میاں صاحب د شباب صاحب د دې خلکو ارمان راځي او الله دې خیر کړي یا خو څو میاشتې شوي دي او تاسو ګورئ که نه چې کال نیم تېرېږي مونږ دا خلک چې دا به دې هوډونو ته انشاءالله راوځو او مونږ ډیمانډ به همدغه چې دغه مونږ ته پرویز خټک واپس راولی مونږ ته میاں افتخار واپس راولی ځکه چې هغه دلته ډېر څه کنټریبیوشن دي که کالجونه دي که یونیورسټیانې دي که ډي سي دی که تاڼې دي که دا ډسټرکټ کورس وګورئ دا هم د هغو په دور کې جوړ شوي دي نو دې خو ما ته څه ښکاري نه او ما ته خو د نوښار فیوچر ډېر ډار ښکارېږي مونږ دا ډیمانډ دی چې دې کې د پالیټکس نه انوالو کېږي یو امپارشل سړی د ډي سي راشي چې هغه ټولو ته یو شانې ټریټمنټ ورکړي هغه د په پولیټیکل بیسس باندې نه راځي دا دی نه کوي چې نه مټ سلنګ لیګ پولنګ دی کوي سبا دا سړی دی نه راځي او دوی ته هم دا کوي د پی ټي آی والا ملګرو ته دوی ته هم د خدای پاک عقل ورکړي دوی ته د خدای پاک سوچ ورکړي دوی د خدای کامیاب کړي مونږ مخالف نه یو خو دوی لکه یا به دوی چل زده کوي یا ماشومان دي دوی به چل زده کوي ایم پی ای توپ سی دوی خو چې دغه دا خو پیل او اخري ځل دی د دې ایم پی ګانو ایم ایل ای ګانو ځکه دوی چې دی نو دوی چېرته دغه لیدلی و دوی چېرته پارلیمنټ لیدلی و او نه به وویني انشاءالله خو خبره داسې ده چې الله دې مونږ ته ټولو ته هدایت وکړي او مونږ دې داسې یو پلیټفارم باندې راوځی شو چې مونږ ټولو کې اتفاق او اتحاد نصیب کړي چې دا نوښار بچ شي د نوښار ترقي د مونږ اولین هغه جوړ شي پرایورټي جوړ شي سیاست وروستو مونږ ته پکار دی چې مونږ وروستو کېږو ډېره مننه